السلام علیکم ملګرو. کامران اکمل د پاکستان ټیم باره کې یو ډیر عجیبه بیان جاری کړی دی. بیا داسې کلاړیان چې داسې قسم بیان جاری کوي نو مال اکثر د دې کلاړیانو بیا ټایم راشي چې کله دوی به پاکستان دپاره لوبه کوله نو دوی به څه کړي، دوی پاکستان له څه پرفارمنس کړی، دوی پاکستان دپاره داسې کم پرفارمنس کړی چې موږ یاد وساتو چې یو یاره دا کلاړي او د پاکستان له میچونه ګټلي دي. که د کامران اکمل خبره زه وکړم نو د پاکستان ته د دنیا میچونه بایللي دي. پاکستان ته څه کوي چې د دنیا څومره هم کلاړیان دي کیچونه څومره ډېر ډراپ کړي دي. شعیب اختر کیریر د دې کامران اکمل د کیپینګ د لاسه خراب. تاسو د یاد چې 2011 ورلډ کپ کې د پاکستان او د نیوزیلند چې میچ روسټل له د دوه کیچونه خه پاسان اسانه وګرځول، یو خدا سي لاس نه وګرځول لکه لاس تر اغله کیچ د نه داسې مخې لا پرې وته، یو سلیپ کې وته د یونس خان مینس کې چې کیچ د دو یونس خان د لپرې خو د یونس خان لپرې خو د سره جوخت یونس خان نه لري وجي د هغه کیچ ګوره شعیب اختر او د ډېر زیات جړه په دې خبرو باندې راغلي. او بیا داسې کلاړیان چې د پاکستان ټیم حواله سره داسې قسم بیانات جاری کوي نو تاسو لا په هم غوسه درشي او مال په هم یقینا غوسه راځي. که یو کلاړی او دغه پاکستان د پر ډېر غټ سرویسز وي، پاکستان د پر میچونه ګټلې وي، یو غټ لیجند پاتې شي وي او هغه بیا داسې قسم بیان جاری کوي نو ځا خلک وي او زره دا کلاړیو د پاکستان د پر یو غټ نوم لري، د پاکستان د پر میچز ګټلي نو سګ د دې ویل شي. خو بیا داسې کلاړیان چې دوس ویل دي د انګلند یو کلاړو پاست لیجند مارکوا نه مایکل وا یو بیان جاری کړو چې د پاکستان ټیم نه اوس څوک نه یریږي، د پاکستان ټیم ډیر زیات خطر راغلی دی او هغې نه څوک نه یریږي. نو دو هم ویلی دی چې زه بالکل د مایکل وا بیان سره زه ایګري کوم. مایکل وا چې کمې خبرې هم کړي دي بالکل صحیح خبره یې کړې ده. د پاکستان ټیم په حقیقت کې راغورځلی او د پاکستان ټیم نه په دنیا کې یو ټیم هم نه یریږي. دا کامران اکمل د مایکل وا خبرې سره ځان ایګري کړی 100% او باقاعده په خپل یوټیوب چینل باندې یو کمپلیټ ویلوګ هم جوړ کړی دی. نو دې ځکه باز کامران اکمل له دا ویم چې ورور تاسو کړی دي لکه لستا په وختو کې د پاکستان ټیم کم ځای کې لکه داسې په نمبر 1 باندې او په ټیسټ کې په T20 کې په ODI کې چې اوس راغورځېدلې ته تیو نو هغه ټیم راغورځېدلې دی او اوس هغه رنګ ویلیو نشته یا ته اوس هغه رنګ څوک یریږي نه. او د ستا په ټایم کې به خلک یریدل، سپیشلی د ستا بیټینګ نه به یریده. ته به چې کله په سټم ولاړ وي بیټسمین به د کریس نه بهر وتی نه شو، ته چې کله کیپر وي بیټسمین به کوله او بیټینګ نه شو کولی چې دا سړی خو ډېر خطرناک دی د نه هو کیچ نه ډراپ کیږي. ته به چې کله بیټینګ ته راووتې بادران به ویرېده، بادرانو به بال امپیر له ورکړو چې مونږ خو کامران اکمل له بالنګ نه کوو، دی خو شپږ په شپږ چکې وي. نو وروره تا څه کړي دي؟ ته هم څه خپل پرفارمنس وښایه، خپل دغه وښایه. چېرته سلو میچ چېرته لسو میچونو کې خو یو میچ کې چې یو ناجاړه کلاړي مو باسي 10 میچونو کې هغه له بیټینګ ورکړي، یو میچ کې بدل له 50 ووایي. نو تاسو داسې انډیویجول ځان له کم پرفارمنس کړي نو ته ووایه وروره چې ته لکه دا خبره کې چې د پاکستان ټیم راغورځېدلی دی او د پاکستان ټیم نه څوک نه یریږي، د پاکستان ټیم کې داسې کلاړیان نشته چې نه څوک یریږي. یو خو مایکل وا دې نه مخکې دا بیان هم جاری کړو چې انګلینډ له نو په کار چې پاکستان سره سیریز کول، انګلینډ بورډ له په کار چې خپل کلاړیان په IPL کې پرېښې وي. IPL کې د هغه یو بیسټ ایکسرسایز کېدو، IPL کې د هغه بیسټ پریکټس کېدو. نو په کار چې پاکستان سیریز د پاره د کلاړیان راغوستل یا پاکستان سره سیریز شیډول کول دي. نو دې سیریز خو ګور انفارچونیټلی خو د باران د لاس الریډي څلور میچونو کې دوه خو باران الریډي خراب کړ. نو یې خو نه پاکستان د داسې غټه فایده ورکړه نه انګلینډ له فایده ورکړه، خو دې سیریز پاکستان ته ډېره غټه فایده ورکولی شوه، انګلینډ له هم ورکولی شوه. د خپل پلینګ 11 د دې سیریز نه راویښ شو، کلاړیان پکې ټیسټ کولی شو. خو خیر دا خو د کامران اکمل حوالې سره بیان چې داسې کلاړیان بیا بیان جاری کوي نو یقینا کرکټ فینس د دوی په دې بیانات باندې غوسه کېږي هم چې تا لکه څه کړي دي چې لکه داسې بیان کې. نو ما هم تاسو سره د خبره شریک کوله، تاسو هم خپل رای په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.